مننه اشنا صاحب شعرونه دي. په بام دې ووینم نظر در پسې واړومه، په بام دې ووینم نظر در پسې واړومه، اوس هم د زړه سترګې اکثر در پسې واړومه، اوس هم په مخه مې چې تېره شي باور دې وشه، اوس هم په مخه مې چې تېره شي باور دې وشه، لکه د غلو په شانتې سر در پسې واړومه. اشنا صاحب شعرونه دي. د ښکلو زړونه که تک تور دي د سکارو په شان دي، د ښکلو زړونه که تک تور دي د سکارو په شان دي، زمونږ زړونه ورته پاک د آینو په شان دي. زړه به دې ویسي او د ځانه به خبر هم نشي، زړه به دې ویسي او د ځانه به خبر هم نشي، د دې ښار ښکلي که غله نه دي خو د غلو په شان دي. مننه. زړه به دې ویسي او د ځانه به خبر هم نشي، د دې ښار ښکلي که غله نه دي خو د غلو په شان دي. چې مرور شي نو په ممو رضا کېږي بېرته، چې مرور شي نو په ممو رضا کېږي بېرته، د بعضې ښکلو عادتونه د وړو په شان دي. او یو شعر دی سید رسول رسا صاحب د شعر په دغه کې دی، که دې په کرښه باندې خپه راغله نو وبه سوځې، که دې په کرښه باندې خپه راغله نو وبه سوځې، د دې وطن ځینې ځایونه د چیندرو په شان دي. مننه. که دې په کرښه باندې خپه راغله نو وبه سوځې، د دې وطن ځینې ځایونه د چیندرو په شان دي. چې د پښتون وطن له بل میرویس خان وزېږوي، چې د پښتون وطن له بل میرویس خان وزېږوي، دلته به کمې پېغلې وي چې د نازو په شان دي. او یو کلام دی اشنا صاحب ستاسو په اجازت کې. وینې ترې څاڅي په پرهر کې زندګي ګرانه ده، وینې ترې څاڅي په پرهر کې زندګي ګرانه ده، په دې زخمي زخمي ځیګر کې زندګي ګرانه ده. زه ترې خپې نه وباسم خپې ترې نه په خپله وځي، زه ترې خپې نه وباسم خپې ترې نه په خپله وځي، ما درته نه ویل دې څادر کې زندګي ګرانه ده. او شعر دی. امن خو ژوند دی ژوند ښکلا ده او ښکلا مینه ده، امن خو ژوند دی ژوند ښکلا ده او ښکلا مینه ده، زما پیغام دا دی چې شر کې زندګي ګرانه ده. مننه. پنجاب کې امن دی بېغمه خپل خوبونه کوي، پنجاب کې امن دی بېغمه خپل خوبونه کوي، خو په کابل او پېښور کې زندګي ګرانه ده. نه پکې شته شوم او نه پکې د لوږې مړ شوم، نه پکې شته شوم او نه پکې د لوږې مړ شوم، یخانه زم ترې ستا په در کې زندګي ګرانه ده. او ژوند به دې دلته کې په نوو حادثو واړوي، ژوند به دې دلته کې په نوو حادثو واړوي، دلته د ژوند په هر ډګر کې زندګي ګرانه ده. نایابه زه د دې آباد ښار نه به چرته ځمه، نایابه زه د دې آباد ښار نه به چرته ځمه، که ښار کې شور دی خو په غر کې زندگی ګرانه ده. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नगमाना जाफरी और आज आपको मैं हबीबुल्लाह मशाल के YouTube चैनल HMPK के बारे में बताना चाहती हूं। दोस्तों इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को और धूम मचा दीजिए।